باب دې په بیان د مرګ د چا کې فجاعت کې یو ناصافي یو سړی چې دنو دا مړ شي فجاعتن یو ناصافه سړی مړ شي خبرې کوي درد غورځېږي او مړ شي لاره کې روان دی چې دنو دا مړ شي لاره کې روان دی مړ شي او چې سبق کې خبرې کوي خدای چې مړ شي یکدم سړی چې دنو مړ شي آیا د دې سړی حکم څه شی دی آیا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيد عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه وعنهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن النبي معنا دارا چې د حدیث کله مرفوع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی و مرتن عن عبید کله موقوف ذکر شوی دی آیا موت الفجاعت اخذت آثفین دا مرګ یو ناصافه دا نیول د قهر او د غضب دی یو ناصافه مرګ دا د نیول د قهر او د غضب دی اسب غضب ته ویل کیږي موت فجاعتن معنا دا د اثار او د غضب د الله تبارک وتعالى نه دی ولی توبه ته وخت پیدا نکا د اخرت چې دینو هغه نه ځان تیار نکا مریض نشو چې د ګناهونو د دې کفاره وګرځيږي نو دی وجنه نبی له سلام د یو ناصاف مرګ نه پناه غوښتي دا لیکن علماء بعد وی دا په حق د کافر کې دی ځکه د کافر لار سمن دا حق د مؤمن کې دا د مرګ فجاعتن رحمت دی ځکه مسلمان با هر وخت د پاره تیار وي مرګ ته ولې تیار دی چې د دنیا مشقتونو نخلاصم د تکلیفونو نخلاصم نو دی وجنا امام بیهقی وی په شعب الایمان کې رزین په خپل کتاب کې وی اخذت آصفین دا د کافر د پاره دی ورحمت للمؤمنین مسلمان د پاره رحمت دی ځکه مسلمان شان دا د هغه به هر وخت کې مرګ ته تیاری چې مرګ راځي دا به تیاری ګناه وکي توبه به وباسي او پاتې شو کافر هغه تیار نه دی هغه د پاره د افسوس دی دا مرګ وایا باب دې په بدیلت د هغه چا کې چې په طاعون مرض کې مړ شي وایا ابو امه جاجد فاسد ده انه دعتیک اخبره عبد الله ته خبر ورکړه ان عمه چتر د عتیق ته جابر ابن عتیق ده اخبره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصار به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله نبی وشي پر غلې وا نبی له سلام ورته आवाज وکړ جواب ورنکا سړې په تکلیف کو نبی له سلام علیه انا لله و انا الیه راجعون وقال نبی له سلام علیه غلبنا علیک منګه وګرځلو مغلوبین د امر د باری تعالی لرا د الله فیصله لرا نو د الله فیصله لپاره منګه مغلوب شلو د الله د تقدیر د لپاره منګه مغلوب شلو د الله د امر د الله د فیصله د لپاره ندی وجنا منګه مغلوب شو یا ابو الربيع نو معنا دا چې دا وس د ځان قدن او د مرګ حالات د دې وخت کې دا مړ کیږي وایا هغه چې په ولوت جاړې ما نبی له سلام دعهن ذکر دې جاړه نایحه ته رسیدل نه د اسی سړی جاړي د اسی جاړه د الله د رحمت د وجه پریدا وایا فاذا وجب کله چې مرشي فلا تبكي النباکتن نبجاړي په دې باندې جړیدون کې خدای چې هغه نایحه کوي د ترنم پاواد باندې جاړي وایا قال ابنته نو دی وجنا د دې دا لور او ویلې والله وایا فانك خطاب عبد الله ته کد كنت قضيت جهادك پتا کی سرتا تمام کړو پورو کړو تیار کړو د اسباب د جهاد وایا
قد اوقع اجر والله پاک ورکړي ته اجر علی قدر نیت په نیت د عبد الله باندې وما تعدون الشهاده شهادت ستوي لك قال القتل في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادت شهادت قسمه ده سوا د قتل في سبيل الله المطعون شهيدنا چې مرشي په مراد تعون باندې دا شهید دی ول غرق او بو کې مرشي دا شهید دی او صاحب ذات الجنب او صاحب د ذات الجنب ذات الجنب دا یو مرض دی چې دانی په دې باندې راوخیږي داخل ته د دې اثرات لاړ شي دیوانی مرشو دا شهید دی والمبتون شهیدنا او هغه چې مرشي د چانه د دستونو د سال د وجنه دام شهید دی صاحب الحریق شهید دی په اور باندې اوسديږي یو اور باندې وسوځيږي یو اور باندې سوځول دي د ځان هغه شهید نه دی په اور اوسوځيږي یکدم بل څوک درته اور واچي یا کور اور واهلی ته پکې څنګه شي اوسوځيږي دغه شهید دی اوایا والذي يموت تحت الحرب شهيد دیوال نه لند چت پریودي دا شهید دی والمرأه تموت بجمع شهید هغه خزا چې مړ شي په درد بچي باندې دا شهید دا هغه خزا چې مړ شي په وخت د ولادت کې یو دویم هغه خزا چې مړ شي به جمع د ولادت نو ورسته دوا دریم هغه خزا چې مړ شي او د چا انسان لاس په لګیدل نه دی باکره دا خاون لاس په لګیدل نه دی دا مړ شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ایما امراه ماتت بجمع ولم تتمس لاس په لګیدل نه دی دخلت الجنه مراتنا باکره دا خزوم جنت ته داخليږي اوایا باب المريض يؤخذ من اسفاره وعادته باب دې په بیان د بیمار کې د دې نوکان او د عنی وختان به اخلي او کنا اخلي با عنی وختان به اخلي کنا د دې غسل څنګه دي دا جائز دي که جائز نه دي اوایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عمرو بن جابر الثقفي حديث وليد هذا وكان من اصحاب ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان عمرو بن الحارث بن عامر بن نوفل وابن وكان قبيل وقتل الحارث بن عامر نو دی وجنا دا خبیب رضی الله عنه کافرانو نیول واقعات رشیوا دا خبیب رضی الله عنه دی حارث ابن عامر په ورځ د بدر کې وجلیو نبی له سلام چې هغه لس کسان لګلیو مخکې واقعات رشیوا هو ذل قبیله ورسره دوکه وکړه خبیب رضی الله عنه د په قید کې راوصله وکسا کران صحابه کرام شهیدان کړه وایا هغه را جمع شو چې دا خبیب رضی الله عنه چې نو دا اوجنیو دا شهید کی وایا نو دې چاړه او غختله د اغل د حارث د لور نه موسی چاړه اعلی د حلق ته ویل کېږي یستحد بها چې دی ولګي حلق د عانی او کې په دې باندې فاعارضه هغه چې دنو چاړه ورته ورکړه فدرج بني لها داخل شو په دې باندې بني تصغیر د ابن یوزو د د حارث لورا هغه یوزو هغه داخل وی غافلتن دانا خبره حتى اتته راغ خبیب رضی الله عنه فوجدته من ذکر خبیب رضی الله عنه مخلی منفرد یوادی وهو دازو علی فخذی په پتون باندې سملولو والمصابیه دی چاړي لاس کې وا ففزع داخذ ور فزعه عرفها خبیب رضی الله عنه دا ویره موجود کړه پیها په خذ کې چې خذ ویر الله دا خدغه دی اوس فیصله پېشي ملکی او زما پلار وجره داغه په باب کې ملکی او زما زوی تل د دې پتون ناز چاړه ناسره دا سينه چې پوری نه کې دا سه ملکی مراد دا ختم کا کنه هغه په باندې پوش وایا دا کار دنه کوم دا خو ماشوم دی دا ماشومان منګ سکم وایا قال ابو داود وهذه القصه شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عياض عن ابن الحارث اخبرته انه حين اشتروا يعني لقد استعار منها موسى يستهد منها فاعار نو دغه کلام دا د تقویت د پاره دی چې کوم حدیث دا وره کې قصه د استعاره د موسی دا او چاړي واغسل عاریتن او دې تور کړ دغه تایید د پاره دار ذکر وایا باب دې په بیان د دې کې چې خو ګمان بساته په علاوه د مرګ په وخت کې د مرګ په وخت کې په حالت کې الله تبارک وتعالى باندې رب العالمین باندې خو ګمان ساته وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش بن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل الموت بثلاث قال لا يموت احد الا وهو يحسن الظن بالله نو درې ورځې مخکې ویلې یو کس مرچ مگر دا چې الله باندې به خو ګمان لري الله باندې دا ګمان لري به عفو کوي مغفرت براته کې الله غفور رحیم دی حس پر رجا په امید باندې خاتمه به خوي بعض علماء حسن ظن
فلا تبارک وتعالى باندې لرا بد ګمان لري الله به هلاک او تباہ کی. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم فارداکم فاصبحتم من الله باندې بد ګمان کول الله تاسو سبب پر هلاکت کول. بعض علما وایي چې دلته نبی له سلام مقصود ترغیب توبې ته ور کوي توبه وباسه مظالم پرېږده چې توبه دې وسله ظلم پرې پردي حقونه ورکا د امید د رحمت. امام نووي رحمه الله وی د دې مقصد او مطلب دا دی دا ګمان ساته چې الله په ما باندې رحم وکي. احادیثو کې قران کریم آیاتونو کې تدبر او سوچ کوا د الله کرم د الله عفو ځان ته مخ کې کوا د الله رحمت مخ کې کوا چې الله تبارک وتعالى د موحدینو سره کوم وعده کړی دا چې ورځ د قیامت کې به په باندې رحمت کوي نو هغه ځان ته مخ کې کا. انو معنا دا لکه نبی له سلام فرمای انا عند ظن عبدي بي. خو جمهور علما به دې کې تعویل کوي وجه دې مطلب دا دی چې اعمال خکان ان الله تبارک وتعالى باندې به ګمان خشي بل اعمال خک په الله باندې ګمان خشي د چا چې عمل خوي داغه به ګمان خوي د چا چې عمل بدوي ګمان به بدوي. بعد وینا د الله تبارک وتعالى باندې همیشه دا ګمان کوا اے راضی دا مین کې ټک پکر ادي ګناهونه برادي الله تبارک وتعالى بعفو کوي. نو دی وجنا خود عفنا دا مطلب نه دی ګناهونه کو الله غفور رحیم دی الله قهار او جبارم دی دا نه معنا دار د ګناهونو د معاف کېدل امید رب العالمین نه ساته یاد اوي تو ګناه می وکړه توبه می استل دا توبه بلا تبارک وتعالى قبول کی امید دی زما ګناهونه و پیمان دی معاف شي. وایا باب دې په بیان مستحب دی تطهیر ثياب د مې د مرګ په وخت کې داغي جامع صفاوي کپڑے صفا. وایا وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الحارث عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه لما حضره الموت هر کله چې مرګ ورته راغی نو سپیری جامع راوتلې جدد نوی جامع واغستلې. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی السلام راوړي يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها چې کوم جامو کې مړ شوی مغه کې وپورته کېږي. دې معنا دا ده چې ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث په ظاهر باندې حمل نوی جامع واغستلې امتثال دې حدیث وکړه. مراد دا دې ظاهره چې دا بحث په هغه جامو کې وی چې کم جامو کې مړ شوی هغه جامو کې ورته کېږي چې کم جامو کې مړ شوی. خدا حدیث دا ګوره معارض دی بل حدیث سره. نبی علیہ السلام فرمایي يحشر الناس حفاة عراة عرلا. رد قیامت کې وخر را پورته کول شي حفاة عراة ناس نتبي پیالو چبي بربند بوي دا بوي. نو علماء جواب کوي یو بعث ته یو حشر دی. بعث حشر جدا جدا دي. بعث ویل کېږي اخراج الموتى من القبر د قبر نمړو راوستل. حشر ویل کېږي په میدان د حشر کې دا د مخلوقات جمع کېدل. نو مطلب دا دی چې دا بعث په جامو کې وی حشر به بربنوي. بعث دا په جامو کې د محشر میدان کې بیا به ټول بربنوي. ولیکن محققین علما وینا دا جامع چې دلته ذکر دی مراد د جامونا دا کنه د اعمالنا. انسان په هغه اعمال پورته کېږي دنیا کې کم عمل کړی دی. يبعث العبد على ما مات من عمل صالح او سيئ. عمل صالح وي او کسيئ وي په دې به پورته کېږي. عرب جامع کنایه اخلي د اعمالنا لکه څنګه جامع ملابست د سړی سره موجود دی همدارنګ اعمال ملابست هم د سړی سره دی. نو ځکه قران کریم کې رب العالمین ثيابک فطهر معنا دا د اعمال اصلاح دی وکا وثيابک جامع پاکه کا اعمال اصلاح دی وکا. ابو سعید خدری رضی الله عنه دینه ظاهری معنا دا واغس ظاهری معنا
د دې مثال داسې دی لکه حاتم عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم آیات راغی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود هغې ته ظاهري معنی واغسته دو مدي تارونه واغسله یو تور سپینه هغې د بالښ لاندې ایښې وه نو ظاهري معنا ته نه واغسله او بیا راغی من الفجر هغې نه بعد پته ولګي چې سبا ته سپینواله تورواله مراد دی دا دوه مزي ته نه مراد نه دي بل احتمال دا دی چې صحابي خیرنې جامې لرې کړې پاکې جدید جامې واغوستلې اشاره دې ته وکړه نوې جامې جدید صفیا واغوستلې چې دام د جملې د اعمال حسنه ونه دی یو ښه عمل دا دی ځکه کله انسان روح وځي ملایکې راځي ملائکه د رحمت را روانه راځي داغه د استقبال د پاره د ارواحو د دې د وستلو د پاره نو د ملائکو د استقبال د پاره دي ځان برابر که خیاستو خپل جامع واغستلې مطلب ادارې ملائکه راځي نو ز په طهارت باندې ما او په صفا جامو باندې ما صفا جامې وي او ملائکه راځي او زمانه روح نو دا اخلي زکه دې سپینې جامې واغست نوایا باب دې پیاد دي چې د مړې په وخت کې معنا دا هغه سړی قریب الموت دی د دې په مخ کې به کومې خبرې کوي کومه دعا به وي څه به وي چې د هغې روح خېږي نوایا وبه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون خير خبر كذلك ملائكة يؤمنون على ما تقولون من خير أو شر فلما مات جكل مرشو أبو سلمة دا زوج أم سلمة قلت ما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول زسأويما قال النبي عليه السلام وتلي قولي ويا اللهم اغفر له الله مغفرت ورتوك وأعقبنا عقبا صالحا اي وزرا کے منگتا بدل لا کے منگتا بدل صالحا نیک بدل لا ترا کی قالت نو دی وجنا نو دا اغوی چې دینو دا ام سلمہ ویا قال دا ام سلمہ وی نو ما دا اویلی کہ اللہ ما تا دی پا زیبانی صالح بدل لا ترا کی ما دا خبر اکڑا قلت ذالکا کہ اللہم ابدلنی یا اللہ بہتر فآقبنی اللہ به محمد صلی اللہ گور صالح بدل لا کا دا غی پا زیبانی رب العالمین زما خاون پیغمبر علیہ السلام کو دا عقبی صالحہ ہوا باب دے پا بیان تلقین کے تلقین ذکر دا کلمہ دا توحید دا پا وقت دا آغا سڑی کے چے مرگ ورطا ریشی مرگ ورطا نزدیوی آغی دا کلمہ دا توحید ویا لا الہ الا اللہ ویا جی دا پارا چی دا اللہ پاک وحدانیت ازلکی فریوزی و پخپلم پا دیبانی قرآن وکی من کان فی آخری كلام لا اله الا الله دخل الجنه كما داخل شيء وبه قال حدثنا مالك بن عبد الواحد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الحق بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي غريب عن كثير بن مراد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اهل كلام لا اله الا الله دخل الجنه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن عطية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قال لا اله الا الله لقنوا موتاكم چې موتاكم قریب موت وی تلقینو چاته مرد حاضر شي دا میت ورته ویل شي په اعتبار ما یقول الیه سره مجازنا لك بالحديث کې نبی له سلام اقرأوا على موتاكم یاسین مړو ته یاسین وای سورۃ یاسین معنا دار چې هغه سړی قریب مرګ توي او مراد دا ده تاسو ورته یاد کی لا اله الا الله چې اخری کلام د لا اله الا الله شي من کان فی اخری کلام لا اله الا الله دخل الجنه خدا تلقین کول ورته د امر مستحب ده ټول علماء په دې اجماع ده تلقین ورته ډیر مکوا پر لپسې والے مکوا څنګه ما وای کنه هله وای لا اله الا الله وای کنه شابه وای او ځنی ویم لا سړی د خراب دنیا نه تیر
دا ورته مو وایه دا مکروه دی یا به داسې تکلم هغه وکړي چې د هغې شان سره مناسب نه دی خواته وایه لا اله الا الله بیا ورته وایه ورور آرام آرام وایه چې هغې زړه کې دا تنګوه ما ډېروالی مه کوه امر ورته مه کوه پرله پسې ورته مه وایه پرله تعریض ورته کوه تذکیر د پاره دی دا د تانیث د پاره دی چې دا کلمه ووایي که چېرته ډېر دې تنګ که ډېر تکرارم پې مه کوه هغه به زړه تنګ شي هغې باندې د مرګ سکرات د مرګ را روانې دي د سکرات د مرګ ډېر سخت حالت دی په انسان باندې راځي او دنیا نه فنا کېږي ځي او قبر ته ځي او هغه 42 ځای ته پرېوځي او هغه ځای کې ټول وسایل د دنیا قطع ختم نه خپلولي نه رشتهداري نه دولت نه قوت نه طاقت نه زور یو شی هم چلیږي نه صرف نه صرف هغه ځای کې خپل عمل انسان ته پکارېږي هغه سوچ و فکر کې روان ته یې وایي او ته یې وایه تنګول به نه کړي وایه مړې چې اوس روستې وخته نو د دې سترګې به پټې کې ورته وایه وبه قال حدثنا عبد الملك بن حبيب ابو مروان قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزارية عن خالد عن ابي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره هغې سترګې پورته کړې وې دا سترګې چې دی نو دا کولاوې نو دی وجنا نصب بصره بره دا سترګې چې دی نو دا کولاو کړې شق البصر دا یې مطلب یو شي ته کتلې نظر انسان واپس کېږي نام داسې ورته ګوري وایه فاغمده نو نبی علیہ السلام دا سترګې پټې کړې دا دلیل دی په استحباب د اغماز د میت باندې مسلمانانو په دې باندې اجماع ده او حکمت په دې کې دا دی چې دا منظر دا قبیح نه وي نو دی وجنا مرګ په وخت کې ځکه بل دا دی دی وخت کې د انسان سترګې کولاو پاتې کېږي ځکه دا روح چې کله قبض شوي دي دا سترګې ورپسې وي دا خپل روح ته ګوري چې زما دا روح د کوم طرف ته روان دی د جسد نه دا ګوري این ته یذهبو دا چېرته دی آیا دا سجین ته روان دی او که دا علین ته روان دی نو دی وجنه متکلمین دا ویا دا روح چې کوم دی اجساد لطیفتن دا باریک اجساد دی متخلل دی په چا کې په بدن کې چې کله دا لاړ شي د بدن نه نو حیات دی نه چې دی نو دا لاړ شي نو دی وجنه دا عرض نه دی لکه بعض علما وایي چې دا عرض دی دا عرض نه دی بلکې دا څه شی دی روح اجسام لطیفتن دا جوهر لطیف دی په بدن کې دی د دې په تلو باندې چې دی نو روح چې دی نو بدن چې دی نو نور کار پرېږدي نو دی وجنا ویلو صبور هلاکت دعاګانې ځان ته مو کوه تباه مې کې برباد شي دا کیسې مه کوه وایه علی ما تقولون من خیر او شرنا وایه ورفع درجته الله درجه اوچته کې فی مهدیین په مهدیینو کې مهدی هغه سړی دی چې الله تبارک وتعالی هدایت د حق ورته کړی دی هغه خلکو کې دا جمع کې وایه همدارنګه قائم مقام کې دی په عاقب کې فی الغابرین په باقی ماندگانو کې دی کې او قائم مقام چې دی نو هغه دا پرې دی غابرین باقی ماندگان چې کم خلکه هغه چې دی نو باقی پرې دی خلف اذا قام مقام غیره بعده د دې رعایت د امر کې د مصالح حفاظت کیا یعنی دی خلف او خلیفہ شي د دې په عاقب کې عاقب نه مراد اولاد ته نه مراد دی غابرین هغه کسان چې باقی پاتې دي احیا من الناس په دې خلکو کې غابرین دا حال د عقبنا نو واقع کې په چا کې په خلافت دي کې فی عاقبی کائنین فی جمله الباقین من الناس د باقی خلکو کې دا دعا ورته وکړه وایا اللهم افسح له في قبر الله کولا وال راول دې په قبر کې ونور له فيه الله رانا وال راول دې لرا فيه په دې قبر کې دا دعا وکړه وایا باب دې په بیان د چا کې دی قول کې چې انا لله و انا الیه راجعون بوي وایا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد عن ابي عمر عن ابي سلمة عن ابي ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابت احدكم مصيبه فليقل انا لله وانا اليه راجعون اللهم انك احتسب فليقل ودوي انا لله وانا اليه راجعون جمهور علماء مذهب مختار اصولین دار مامور به مندوب به دار نبی علیہ السلام په دې باندې امر کړی دی په دې باندې اجماع دا چې کله مصیبت سړی ته ورسیږي دغه دی ویا
اللهم عندك احتسب الله عندك من عندك احتسب طلب د ثواب د مصیبت کوما فاجرني فيها یا الله ما ته پکې ثواب راکې پدې کې وابدل لي بها خير منها لا بدل کې بها په مصیبت باندې خیر منها بهترین د مصیبت نه یا الله راحت او خوشحالي را تراولې وایا باب دې په بیان د میت کې چې دا پټولې بشي میت به پټه ګونه وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټ کړه شیو په جامو کې حبرتن دا یمنی صادرونه و سجیا پټ شیو په جامه کې چې دا یمنی صادرونه و د دې برود یمانیه و وایا باب دې په بیان د قرات د میت کې چې سړی کله وفات کیږي مړ کیږي هغه ته سورۃ یاسین وی لا اله الا الله کلمه و تلاوت کې نو دا خبره ده وایا وبه قال حدثنا محمد بن علاء ومحمد بن وكيع المروزي قال معنا قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن ابي عثمان وليس بن نهدي عن ابي عن عقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين على هغه سوچ حاضر شي ورته مرګ د کمړی باندې نشي ویلې یاسین اویا داغي وجدار د جواب په دې وخت ضعیف وي او چې دنو قوت ختم دي اندامونه ضعیف دي پریوتی دي او زړه چې کم دي دا چې دنو بیدار دي الله تبارک وتعالى ته دازل متوجي شي نو دې سره ود دې پزل کې قوت دی شي طاقت بد شي تصدیق به چې دنو دادیات شي او خاص کر سورۃ یاسین وایا نو علامه طیبی رحم الله وی صرف دې کې داده والعلم عند الله چې دا هغه صورت دی چې د خاتمه د کې امهات د اصول ذکر دي کیفیت د دعاګانو ذکر دي احوال د امم په کې ذکر دي امدانګه اثبات د تقدیر پکې دي امدارنګ دي کې دا ذکر دي چې افعال د عبادت دا مستند ال الله تبارک وتعالى دي اثبات توحید پکې دا نفي د شرک پکې دا نفي د کفر پکې دا الله لره مثل نشته الله لره نشته د امارات د قیامت پکې ذکر دي حشر پکې ذکر دي نشر پکې ذکر دي نبی له صلوات و سلام احادیث هم دارنګ دي سورۃ یاسین نه معلومیږي چې حضور التدی حساب کتاب د پارشتره په میدان حشر کې جمع کېدل ذکر دي جزا ذکر دا مرجع واپس کېدل ذکر دی معاب ذکر دی نو با اداره په دغه وخت کې دا پیوان دی اورلې چې قیامت حالات رب العالمین حضور تورتل او د دې دا زله چې کوم دی دا مضبوط شي په دې باندې دا قوی شي د احوال د قیامت ټول سورۃ یاسین کې ذکر دی وایا باب دې په بیان د ناس تک عند المصیبت فی المصیبت په مصیبت کې وایا فی المسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې ناسو او دا جمعات کې ذکر ناسو دی وجه خلازی او هغه چې دنو تعزیت کیا یا اتفاقا نبی علیہ السلام په جمعات کې وایا وذکر القصه ذکر کړي د قصه امام بخاری ذکر کړي باب مجلس عند المصیبت يعرف به الحزن نو دی وجه دا ناسته د مجلس د پاره تعزیت د پاره درې ورځې د پاره جایز ده که یو سړی نوي لری بل وطن کې د مسافر دی راغې درې ورځې نه بعد هم تعزیت کولې شي چې موجود نه وکړي وایا باب دې په بیان د تعزیت کې تعزیت ویلې کېږي یو سړی پورته کول په صبر باندې یو سړی هغه پورته کې په وعده د اجر باندې ورته عظم الله اجرک الله دې ته اجر درکې نو هغه باندې چې دنو دا مصیبت به اسانه شي دې ته تعزیت وي حاضر شاه دا سړی پورته کا باعث کا په صبر باندې وته صبر کوا دنیا تکالیف دي مصائب دي مشکلات دي دا برادي په دې باندې صبر کو الله به اجر درکې کنه دا ته تعزیت وایا قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن وهب الحمداني قال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خبرنا نو منګه چې جنو داخل شو قبر ته د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو معنا دا د منګه دفن کول په قبر کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یعنی میتن یو سړی وایا فلما هذا بابه چې ورته د نبی صلی الله علیه وسلم دروازې د کور ته وقف او درېدل وایا مخامخ یو خضراله وایا عرب ما ګمانو ک نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خذ او پیجن لا وایا
اے فاطمه ولی وته وی د کورنا هغه ورته ویلې وایا قالت اتيت يا رسول الله اهل هذا البيت فرحمت اليهم نو ما چې جن رحم او ویل په دی باندې دعا د رحمت مې د دې مې د پاره وکړه او عذيتهما شک دراوی دی یا ما چې جن د دې تعزیه وکړه د دې تلقین د صبر مې ورته وکړه چې صبر کوي الله به تاسو اجر درکړي وایا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك بلغت ما هم الهدى خای ته دې سره رسیدلې الکدیا کدیا قبر ته ویل کی قبر ته خطلې نه وي وایا قالت معاذ الله وقد سمعت وتذكر فيها ما تذکروا فيها ما تذکروا قبر ته پتلو باندې تا وعید ذکر کړي نه قبر ته نه تله وایا قال لو بلغت ما هم الهدى نبی له سلام ورته لیکد دې سره تلوي چاته قبر ته کتلوي ځان درته چاته چې دنو قبر ته تلې مقابر ته تلې نو دی وجنا ذکر دې مقابر دا په سخت زینو کې ذکر کو دا کدی ورته ویل کېږي نو دا سخت زینو کې بددي چې دنو قبرونه و کتلې په ذکر تشدیدا فی ذلک نبی له سلام سخواله په دې کې ذکر کا تشدیدنا نو معنا سخواله ذکر کو چاغه کې کال طرف دې تلې ور سره دې کې ګور دمر عذابونه دي وایا فسألت ربيعة عن الهدى فقال القبور فيما أحسبه د ګمان کوم چې دا قبرونو ته ویل کېږي وایا باب الصبر عند المصيبة باب دې په بیان دې کې کله مصیبت در ترې شي نو هغه وخت کې بس صبر کې جزع فضع پر یادونه دا باندې کې ګورا وایا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على سبيلها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما واصبري نو هغه ته نبی له سلام ویل صبر کوا دا خدای جړېدلا و صبر ک فما توبال انت بمصیبت هغه ته سبا کې ما ته تکتا ته ورسېدل نه ځکه صبر کوا نبی له سلام علی اصبري دینه معلومیږي امر بالمعروف نهي عن المنکر بدا کې وما توبال انت بمصیبتي نو خو نبی له سلام ونه پیژن چې وی نه پیژن فقیل له هذا نبی د الله پیغمبرو فاتته د نبی له سلام ته دا خضر علی فلم تجد علی بابه نبی له سلام دروازه کې بوابین چوکیداران نو لکه دا عادت د بادشاہانو دی جواب راو دی نبی له سلام بداسي بوابین چوکیداران دانو لدینه معلومه شو چې انسان ولګي یو خبره وکي نو هغه نه بعد او بیر تر رد وکي پاغي په ګمان باندې نه دا جایز بلدا معلومه شو نبی له سلام دروازه کې چوکیداران دانو قاضی حاکمه باید دا چوکیداران نوی که ضرورت نوی که ضرورت وی چوکیدار او درول دا لازم دی دا به فرض دی چې وی درې مشکلات دي ضرورت دي خلق فاسد دي او مفسدان ډیر دي نو دا او درو بوابین نو فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لم اعرف ما ونه پیژند فقال ان النبي صلى انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر دا اول حمله کړي و عند اول صدمه راوي شک معنا دا اصل کې صدم ضرب ته ویل کېږي یو شی کلک دی او تبر باندې لړګي دا اوه مجازن استعماليږي په هر مکرو کې چې هر مکرو کار تا ته بغتتن حاصل شي دی ته ویل کېږي معنا دا د نبی له سلام وای هر زی مصیبتنا آخر الامر صبر کوي تکلیف د تراغ اخر صبر کوي لیکن ثواب اعظم حاصلېږي صبر په وخت اول مصیبت کې ثواب کامل تا ته ملاويږي په ابتدا د مصیبت کې کني هر احد يصبر بعدها مصیبت نورست صبر کوي دې تسلی کېږي اول کې بس صبر کې صبر دا معنا نه جاړې باندې صبر دا معنا حوصله وو کې جذب فد فریاد باندې کې نیاحت باندې کې داس الفاظ باندې چې الله مام تبا کې یا الله زوی دې راته ملک داخله امام مړه کې کاش کې دې نه مخ کې دتلې ولی دا سوال کې دا ناروا دی یاره دا مړ شو ما مړه نه دا سوالونه باندې کې اوایا باب دې په بیان دې کې جړه په مړی باندې مړې وشو هغه باندې کا جاړې نو جړه جایز ده اوایا وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن احمد قال سمعت ابا عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما وعنهم ان ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الیه دیلور لګل وکړه د نبی رضی الله عنه پیغمبر علی السلام ته یو استاد ولګل وانا معه
زد چا سره مد پیغمبر علیہ السلام سره ما وسعد رضی الله عنه واحسب ذ گمان کوم ابینا چوبی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دام ور سره نبی علیہ السلام سره موجودو نبی علیہ السلام د کسولګل و ان ابنی او ابنتی شک دراوی د زما دا زوی دی یا زما دا لور د قد حذرا قریب دی حضور د مرګ ورته نږدې راغی فشهدنا نو موږ ته حاضر شه فارسل يقرئ السلام نبی علیہ السلام به تک کسولګل سلام ورته اویا فقال نبی ویل دی رسول ته قل زینب ته اویل لله ما اخذ وما اعطى لله خاص الله لرد ما اخذ ما مصدر يدا يا ما موصول ده الذي اخذ وما اعطى الذي اعطى الله تبارك وتعالى لرد لله اخذ لله ما مصدر يدا مدخول بالما والبالمصدر غير لله الاخذ والاعطاء الله لر اخذ او اعطاء ده يا ما موصول ده معنا بدات ش لله الذي اخذه من الاولاد وهم دارنگا وله ما اعطى منهما الله تبارك وتعالى چې کوم اولاد ورکی اخلي او چاته ورکی وكل شيء عنده الى اجلنا هر شی د الله تبارك وتعالى په نیز باندې په مقدار باندې معنا صبر کوا جزم کوا پریاد مکوا یو سړی ملکیږي نو معلومیږي اجل پوره دی وخت پوره دی او دا محال د انسان په حق کې تقدم تاخر نشي کېدلی چې کله دی باندې پوښوي تقدم تاخر نشي کېدلی صبر کوا د الله تبارک وتعالى نه طلب د ثواب کوا اذا جاء الاجل لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون دوستان دعا کوي الله مرګ ورسته کې نکېږي دشمنان وای دا مرګ مخ کې نکېږي تا ته په خپل وخت ملاويږي کته دا سوال وکي بیا ضرورت څه ده چوکیدارانو هغه دا ضرورت څه ده نا تدبیر دا به جوړه حضور حذرکم خپل حفاظت ونیسا اغینه بعد مرګ چراغ دا به تقدیر امداسي لیکلیو دې دا مطلب نه دی حفاظت مکوا لا شتا ته خطر ده بهر دا کې واړه نه اسباب خو برابر کا حفاظت خپل وکا اوایا ارسل تقسم عليه بعد فوزع السبيل في حجر رسول الله صلى نو الله دیو عليه وسلم جنا فارسل لګل وکړه تقسم عليه على ان ياتي قس نبی له سلام د قسم ورکه چې ستاسو قسم وی چریش فاتاها راغ نبی له سلام زینب رضی الله عنها تفوزع السبيل ماشوم کې خو دل شو فی حجر رسول الله له سلام بغیګه کې ونفسه تقعقع دان روح چې کوم د نفس حرکت کوله دا سه خو دیدلا دا سه خدا دا ځان قدن وختو دا روح دا سه وتلا ففازت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له سلام سترګې مبارک عبید له فقال له سعد ورته ما هذا يا رسول الله سلام ما هذا البكاء ولجاړ قال نبی له سلام انها دا اوخ کچ کوم دا رحمتن دا رحمت د الله ترمن يدعوها الله في قلوب من يشاء الله غدي پزرون د هغه چا کې چې الله خو خوشي دا رحمت د چې اوخ بيږي چې اوخ کنه بيږي دا د زړونو هغه سخواله ده رحمت د دا بجاړي دا څه باندې کې لکه چلاس تلاش چترلیانو ونه چې مړې شو د غړيږي بنا دا خو رحمت دې ته بجاړي جناب کې ګورم وایا وانما يرحم الله من عباده الرحماء وبه قال حدثنا الله رحم کوي په هغه بندگانو باندې چې هغه په مخلوق باندې رحم کوي من لا يرحم لا يرحم سوچ په مخلوق باندې رحم ونکي په دې باندې به رحم نکېږي او کته وای خو موږ باندې رحم پکار دی څنګه رحم پکار دی سبق کې به خلار ود شو کنه ګرمي د لاړ به شو کنه سبق کې به خبرې کو دا رحم نه دی دا غضب دی ستا په حق رحمت دار چې ویخ ناشتي ارادری نه کې خبر نه کې بیدار ناس دا رحمت دی اته چې کوم ځان ته رحمت وي دا د خدای غضب دی وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام یا زمانن په یو ماشوم پیدا شو نوم می کې خدل به اسم ابراهيم ابي ابراهيم د خپل پلار نوم کې خو وایا فذكر الحديث قال انس لقد رايته يكيد بنفسه يكيد بنفسه
نو دا و چې د نو دی وتله په نفس باندې دا نفس حرکت کوله دا روح وتله بین یدی رسول الله سلام نبی له سلام په مخ کې وایا فدمع عین رسول بیل وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وایا ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا انا بك يا ابراهيم اے وخت سترګه بېږي زړه خپه ده ولا نقول الا ما يرضى ربنا مغنو مگر هغه چې رب العالمین راضي شي ان لله ويا د اجر او د ثوابونو سوال کوا ان بفراقك يا ابراهيم لمحزون دستا په جدائی باندې اے ابراهیم خفای مغم جن تبعا وشرعا دې کې دې ته اشاره ده چې څوک غم جن کېږي نه د قساوت د قلب دی د چا سترګو نه اوښکه نه دي دا قلت د رحمت دی دا قلت د رحمت دی دا اکمل حال دی د دې نه بعضې خلوی پلانی سړی زوی مړ شوی دی خندلې یا مار د قصه وکړه پلانی سړی مړ شوی دا ګډېدله دا قلت د رحمت دی دا قلت د رحمت دی انصاف دا دی ان يعطي كل ذي حق حقه هر چاته خپل حق ورکا خوشحالی کې جاړه ما په خفقان کې خان دما وخت